अस्सलाम वालेकुम मलगुरो इस्लामाबाद के सलूर होटलों ता द शराब खरसोलो इजाज़त मिलाव शो सलूर होटलों ता लाइसेंस मिलाव शो मुस्लिम लीग नून हुकूमत सलूर होटलों ता द शराब खरसोलो लाइसेंस जारी को द दे शराब खरसोलो लाइसेंस पर कम शराइतों बाने दैला मिलाव शो दे मखसूस शराइत वाला मुख्तस कड़ी दी बल द दे कम द शराब दा लाइसेंस थे द दे हुकूमत कीमत सुमरा मुकर्रर करे पर सुमरा कीमत दैला मिलाव शो डिटेल सर पे पदी वीडियो की खबर को वीडियो खपल هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ ټول نه پهله ک دی ویډیو لږ سیاسي رنګ ورکم ټول نه باندې خو په اسلام کې شراب چې کوم دی حرام دی او پاکستان یو اسلامی ملک دی دا خو اسلامیک پوینټ اف ویو سره چې زما کم پوینټ اف ویو دی غدا دی چې this is totally wrong مطلب پاکستان کې دا شراب خرڅولو لایسنس چې کوم دی یا مسلم لیگ نون حکومت چې کوم ورکو دای ښه کارونه کو خبل کشری مونږ راشو سیاسي رنګ دی ویډیو لزور کم سیاسي ټوګه باندې خبرو کو نو کشری دا د عمران خان په وخت کې شوی وي نو تاسو به اوس د صحافیان کتلیو تاسو به اوس د نور مخالفین پاټو ولا کتلیو مختلف ځینو بیانات د عمران خان خلاف راتل چې عمران خان خپلم يهودي دی او د يهوديانو کار مو مطلب د يهوديانو ایجنټ او چا په یو رنګ فتوا چا بل رنګ فتوا خو په دې کې دا اوس کم لایسنس اسلام آباد کې هوټلو ته ملو شو د شراب خرڅولو په دې باندې صحافیان خاموشه پدې باندې زموږ سیاسي پارټیانو مشران چې کوم دي خاموشه ک جماعت اسلامي دي ک جمعیت علماء اسلام دي ک نېشنل پارټي دا تر اوسه په 14 سټیټمنټ نه جاری کړي ښا اسلام آباد کې سلور چې کومي هوټل دي هغه کې یو هوټل دی میریټ هوټل اغیلا ملاو شو بل سرینا هوټل لا ملاو شو بل بیسٹ ویسټرن هوټل دی اغیلا ملاو شو او بل مووز اینڈ پک هوټل چې کوم دی دا سلور هوټل دي چې دایله د شراب خرڅولو چې کوم اجازت ته کم لایسنس ته هغه باقاعده ملاو شو محسن نقوی ویلي چې په اسلام آباد کې د سلور هوټلو ته مونږه د شراب خرڅولو اجازت ورکو او دایله باقاعده د شراب خرڅولو لایسنس ملاو شو جی او دایله مخصوص شرایط باندې دا لایسنس ملاو شو اوس مخصوص شرایط ولا سیخ لدی آیا په مسلمان باندې شراب خرڅول دا پکې شته که نشته ځکه دا داسې ملکونه دي لکه د بهر ملک نه چې دا داسې هوټلې دي سوري دا سلور هوټلې داسې هوټلې دي چې دا پاکستان ډېر هاي پروفایل هوټلې دي چې د بهر ملک نه انګریزان غیر مسلم خلک پاکستان ته په چکر راشي یا افیشلی څوک راشي حکومتي سړی وي حکومتي ملاقات وي نو هغه کې دا خلک چې کم دی په دې هوټلو کې سټے کوي یا د بهر ملک د کرکټ ټیم راشي د استرالیا شو د ساوث افریقا شو د نیوزیلند شو دغه کلاډیانو ټیم چې راشي اسلام آباد کې میچ نو دای چرته سټے کوي دای پسرینا هوټل کې سټے کوي یا په میریټ هوټل کې سټے کوي نو دا کې د شدا شرایط ولای چې په مسلمانانو به نه خرڅوي او غیر ملکی چې کم ملمانه راځي غي باندې به خرڅوي چې کم غیر ملکی ملمانه راځي لکه بیام ناجایز ده لکه بیام دا حرام دی لکه تا غیل شراب ورکه دا غي په ګناه کې ته کمپلیټلی انوالو کیږي لکه بیام ګناه ده خدای و چې موږ له مخصوص شرایط کې خو دي او هغه شرایط یو ډیټیل پیجونه دي چونکه کمال ملو شو په ډیټیل سره ویډیو جوړ کو خو مطلب صدور پینځه پیج لري چې په هغه ټول شرایط لیکل دي چې په دې شرایط دی ټولو لا دا د شراب خرڅولو لایسنس ملو شو کوم ټولو یو ځل به سره بیا میریټ هوټل اسلام آباد سرینا هوټل اسلام آباد بیسٹ ویسټرن هوټل اسلام آباد مووز اینڈ پک هوټل اسلام آباد دا ستدور هوټل دي چې دایله دغه لایسنس ملو شو خره شراب د لایسنس قیمت چې کم دی فیس چې کم دی هغه 5 لک روپۍ دی په 5 لک روپۍ دغه لایسنس دی لملو شو او سالانه کشر دی د لایسنس رینیو کوي نو په 2.5 لک بدای دغه لایسنس رینیو کوي سالانه هر سال پس د دې چې کم سالانه تجدید فیس ته رینیول فیس ته هغه 2.5 لک روپۍ د پاکستان حکومت مختص کړی دی جی نو اس دې حواله سره تاسو سره ایدا تاسو مخبل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ چې آیا دا کم سټپ د پاکستان حکومت د مسلم لیگ نون حکومت چت کو د حواله سره تاسو سب پوینټ اف ویو دی کمنټ لازمي وکړئ او ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ ډیر زیات مننه د ویډیو کتلو والسلام